سمن د ډي سي د طرفه یو خط جاري سوی دی. موږ به خط نه ورته ووایو، خطګۍ به ورته ووایو، چې د افغانستان ورونه دوی نوم د مهاجرو باندې ایښی دی، موږ یې ورونه بولو، چې دا به در پلانکي تاریخه پورې د پاکستان څخه کډه کوي او ځي به افغانستان ته. موږ د ټولو څه مخکې په شدید الفاظو باندې د دې خطګي دا غندنه کوو او دا وایو چې د نن څه تقریبا 43 44 45 کاله مخکې چې کله د افغانستان کشاله پیښه سوله، د دې وطن خلکو او افغانانو ورونو ته جګر خلاص کړي، دروازې ورته خلاص کړي، غول یې ورته وسپارله، د خپل کور کمرې ورته خلاص کړي. یعنې زه ډېر کم ولم، زما پوره نه په یادېږي چې کله دا د افغانستان مسله راله، زموږ کور خپله زموږ کور سم نیمه یې موږ خلاص کړئ، په نیمو کې موږ اوسېدو، په نیمو کې زموږ ورونه افغانان کې اوسېدل. دا اوس داسې نه دی چې سندیان پنجابیانو له ولاړه یا پنجابیان پښتنو له ولاړه، دا خپل د اکا زامن راله، د خپل د اکا زامنو په کورو کې دغه وکړي، کډې واچولې. بیا پر هغه سربیره باندې 40-45 کاله تېر سوي دي. ته اوس دغه سوې ول چې جنګ سوړ سو، نیلی تود سو، هغه څنګه خبره وه؟ اوس د امریکې په اشاره باندې موږ دا ټوله د امریکې سازش بولو. امریکا غواړي چې پښتون قوم محصوره کړي، در په دره کړي او د دغه لارې سر ځینې ورک کړي او په آخر کې سره وهم جنګوي. دغه د سیمې خاردار دا کرګېړن خط کش سوی دی، دا زموږ پر دغه ځیګره کش سوی دی. اوس پر دغه ځیګره که ما څوک نیمی کړي نو زه ژوندی پاتې کېدی شم؟